حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق الله العظيم. الله رب العالمین د حضرت آدم علیه السلام د علمیت تذکره کوي. الله رب العالمین د ټولو نه اولنې انسان او د ټولو نه اولنې پیغمبر سیدنا آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه. آدم علیه السلام ته رب العالمین ټول علمونه ورکړل. وعلم آدم الاسماء كلها د هر یو شي چې څه نوم و هغه نومونه یې ورته ورکړل، علم یې ورته ورکړ. بیا چې کوم شي د هغې نوم آدم علیه السلام ته وښودلی شو نو د هغې څیزونو خواص او کوم چې صفات و هغه صفات او خواص هم آدم علیه السلام ته ورکړی شو. بیا د فرشتو او د آدم علیه السلام د علم کلاس یو الله رب العالمین براه راست د فرشتو او آدم علیه السلام ته علم ورکړ. د دې نه وروسته بیا امتحان وشو. امتحان کې آدم علیه السلام ته کامیابی میلو شوه او فرشتو ته کامیابی میلو نه شوه. نو دې ځای کې دا معلومه شوه چې انسان د خپل علمیت په وجه باندې د فرشتو نه هم په بره باندې تلی شي. فرشتې ښکته پاتې شوې او آدم علیه السلام له دومره ډېر علم الله رب العالمین ورکړی چې آدم علیه السلام اوچت مقام ته ورسېده. بیا د عالم د الله په نزد باندې ډېر لوی شان وي، ډېر لوی قدر او احترام وي. نو الله رب العالمین د عالم د قدر او احترام د برکته فرشتو ته حکم وکړ چونکې ستاسو درجه ښکته ده او د آدم علیه السلام د علم د برکته درجه پورته ده، نو اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړله. بیا شیطان سجده اونه کړله. رب کریم د شیطان نه تپوس کوي تا ولې سجده اونه کړله. شیطان ورته وایي چې دا د سجدې کولو اهل او لایق نه دی، د خلافت لایق زه یم چې ما ته د خلافت او لوی مقام راکړی وي، دا یې دته ورکړو نو زه دته در سجده نه کوم. نه شیطان د سجدې کولو نه انکار وکړو. وجه څه وه؟ قرآن فرمای ابا واستکبر، شیطان انکار د سجدې کولو نه وکړو، واستکبر او تکبر یې وکړو. وکانه من الکافرین د دې یوه معنا دی وو د کافرانو نه. نه شیطان د مخکې نه کافر و، خو اوس یې کفر ښکاره شو چې د فرشتو وړاندې آدم علیه السلام ته سجدې کولو په وخت شیطان انکار د سجدې کولو نه وکړ. خو دې دغه وخت نه بلکې د دې نه ډېر مخکې کافر شوی و. آدم علیه السلام لومبنی انسان دی. د آدم علیه السلام نه مخکې په دې مخ د ځمکه باندې نور سو انسانان نو، بلکې صرف پیریانو دور او دوران پې تیر شوی دی. پیریان شریر دی، د اور نه پیدا دی، جنس د اور سره دی. د دې په وجه د پیریان دا شریر دی، دوی کې شر ډیر زیات دی. ندی به جنگونه کول، فسادونه به کول. دغه وجه ده چې فرشتو ته پته نه وه چې انسان پیدا کیږي دی به شر او فتنه کوي، ځکه انسان خو وروستو پیدا کیږي. نو دې ته فرشتو ته د انسان د شر یا د خونریزۍ څه پته وه، خو فرشتو د شیطانانو او پیریانو ته په مخ د ځمکه کتلي وو، هغې شرونه فتنې فسادونه خورول. نو فرشتو وی چې ګنې د ځمکې بل یو مخلوق پیدا شي، کیدی شي چې هغه هم همدغه شان شریر وي. نو ځکه یې اعتراض کړی پروردگار داسې انسان پیدا کې چې به په مخ د ځمکه خونریزي کوي. بهر حال الله رب العالمین ورته ووایي چې تاسو زما په کار نه پوهېږئ، زه په خپل کار ښه پوهېږم. فرشتې وی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگارا ته په خپلو کارونو ښه پوهېږي او مونږ صرف چې څونه علم در راکړی په هغې پوهېږو، زیاتي زمونږ علم نشته. بهر حال فرشتو چې کله
د انسان د پیدایش نه مخکې په مخ د ځمکه وکتل چې پیریان ډېر روانکاري دي، شر او فساد کوي، نو فرشتې ځمکې ته یو ځل راغلې ویې کتل چې غیر چاپېره دا شیطانان او پیریان ډېر شرونه فتنې خورئ او په دې کې یو بزرګ هستی ده هغه ابلیس دی. ځای په ځای د ځمکې کونه کونه باندې د سجدې لګولي دي، اوږده اوږده منځونه کوي. نو د فرشتو د عبادتونو په وجه د سره مینه پیدا شوه. الله رب العالمین نه تپوس کوي، اجازت غواړي، پروردګاره دته دا ماحول ډیر ګنده دی، ټول شیطانان او پیریان دي، شریر دي، فسادیان دي، او یو دا ابلیس پکې ډیر نیکوکار دی. نو په خراب ماحول کې دا نیک بنده چې وخت تیری نو دا لږه مشکله ده. مونږ ته اجازت پکار دی، ته اجازت وکړه چې د اسمانونو ته ځان سره بوزو او هلته دی زمونږ همراه عبادتونه کوي. نو زه ښه سړی دی، ښه مخلوق دی، هلته ښه ماحول کې به ښکلې عبادتونه وکړي، ډېره فایده به ورته ورسي. فرشتو ته اجازت ملو شو، شیطان ابلیس دا ځان سره آسمانونو ته وخیژاو. آسمانونو کې بیا جنتونو ته د تلو ابلیس ته اجازت ملو شو. نو ابلیس د جنتونو په هر یو طرف باندې ګرځېدلی دی، جنتونه هر یو ځای کتلی دی، ټول جنتونه وکتل، غیر چاپېره ګرځېده را ګرځېده. جنت کې هر یو ځای ته د تلل او داخله اجازت وو، هر ځای ته دی تللی شو. او په جنت کې یو وړه شان کوټه وه، داسې وړه کوټه وه او هغې ته لاک لګېدلی و، تاله ورته لګېدلې ده. ابلیس وی چې قدم په قدم جنت مې کچ کړی دی او ټول جنتونه مې کتلی دي، او دا یو خاص کوټه ده چې دا بنده ده او د دې لاک چابي نشته چې دې کې دننه بسي. نو ابلیس دغه تکل کو، اخر کې پته پته لګېده چې زما په محنت دا تاله ماته نه کولاویږي. نو الله پاک نه سوال وکړه، پروردګاره دا وړه کمره ده، ټول جنتونه ځای په ځای مې کتلی دي، خو دا یو کمره ده بنده ده، دننه غواړم چې وګورم او ورشم. الله رب العالمین ورته وفرمایل ټیک ده، دا کمره به درته کوله کوم، دننه څه دي ابه ووینې درته به وښیمه، خو د دې نه مخکې یو شرط پوره که. څه شرط پوره کمه؟ وایي 4,000 کاله مسلسل زما عبادت نور وکړه، د هغه 4,000 کاله عبادت چې پوره شي بیا راته ووایه نو دا طالب راته کوله وکړمه. ابلیس لاندې ورته 4,000 کاله مسلسل چې عبادت شو، 4,000 کاله چې تیر شو، بیا الله ته وایي پروردګاره دغه کمره راته کوله وکړه چې وګورم. ستا ویلي چې 4,000 کاله عبادت وکړه نو کمره کولاوم درته ښیم. نو ابلیس ته الله د خپلې وعدې پابندۍ مطابق الله خپل وعده سرته ورسولو، هغه کمره ورته کوله وکړه. چې ابلیس دننه ورغی وی کتل په هغې کمره کې دننه اسم نو صرف بسم الله الرحمن الرحیم یو تخته باندې لیکلی شي، صرف دا پکې و. ابلیس په دغه وخت کې په زړه کې مایوسی پیدا شوله او نفرت په زړه کې راغې، خفه شو، غصه وله راغله، وایي چې ما 4,000 کاله مسلسل عبادت وکړم صرف د یو بسم الله دپاره. نو تفسیر لیکلی دی وی دغه وخت ابلیس ته دا بسم الله اسم ښکاره نه شوه، دا ورته سپکه ښکاره شوه. د دې په وجه دی په زړه کې صرف دا خیال لغی چې لبی بسم الله دپاره 4,000 کاله عبادت. نه په زړه کې دی دغه وخت د ایمان نه خلاص شو، دی کافر شو، ځکه د بسم الله سپکه وګڼله. نور د کفر فرشتو ته معلوم نو، وخت په وخت د فرشتو سره یو ځای عبادتونه کول، خدا بدعنوان او بدتمیزه و. د په زړه کې ایمان نو، د په زړه کې د ایمانیاتو احترام او ادب او عزت نو. د دې په وجه باندې د زړه د ایمان نه خالی شوی، په زړه کې کفر و، خود تم په خپل د خپل کفر پته نه لګېده. کله چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو او فرشتو ته وی سجده ورته وکړي، نو ټولو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړله او صرف ابلیس تکبر وکړو، سجدې کولو نه انکار وکړي، زه ورته سجده نه کومه. ابلیس سجده ونه کړه نو ښکاره هغه کفر ټولو فرشتو باندې
واضح شو چې دا خو کافر دی، بدترین دی او لعین دی. دغه ځای کې الله رب العالمین د فرشتو د مجلسونو نه رټلی شوي را اوشړو، د فرشتو د ښکلي مجلسونو نه کنګال راولېږلی شو او مردود شو، لعین شو. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی دا شیطان ضدی دی ضد کوي. د قیامت نه رستو شیطان او د مرګري دا به جهنم ته لاړ شي. په جهنم کې دا ابلیس بس وزیږي و 1,00,000 کلونه چې پې تیر شي په عذاب کې، نو دی به الله پاک جهنم یو طرف ته کی او الله رب العالمین به تپوس کوي ابلیسا وای کنه عذاب می څنګه دی؟ وای ابلیس به ورته وایي چې پروردګار ډېر سخت عذاب دی. نو دغه وخت کې الله رب العالمین تپوس کوي ابلیس غواړي چې د عذاب نه دی وباسم، نجات تل درکم. شیطان به ورته وایي چې پروردګار رحمت ته ډېر زیات لوی دی، په خپل رحمت سره د جهنم نه مې وباسې، نو دا خو ډېره لویه خبره ده، ستا رحمت لوی دی. وی الله رب العالمین ورته فرمایي چې داسې به وکړو چې جهنم نه به دې روباسم، جنت ته به دې بوزم، هلته آدم علیه السلام ته مخامخ به دې کم، سجده ورته وکړه. په سجده باندې ستا او زما اختلاف راغلی او په سجده باندې به صلح وکړو، تاوی سجده نه کوم، زه خفه شوی ما جهنم ته بوتلې، نن د آدم علیه السلام له جنت ته بوزم، یو ځای ورشه جنت کې سجده ورته وکړه، بس صلح بوشي، جنت کې پاتې شه. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی دا شیطان به پوز تروکی، وی ها 1,00,000 کلونه مې په جهنم کې د سجدې نه کولو په وجه تیر کړلو، اوس بیا ورشم او په جنت کې ورته سجده وکم، نه کوم ورته. دا دون عذابونه ولې اسې بې سما وخوړل، زه ورته اوس هم سجده نه کوم. رب العالمین به بیا جهنم منځته کی او 1,00,000 کلونه چې کوم عذاب و د هغې نه څو چند عذاب کې اضافه وکړي، 1,00,000 کلونه بعد به بیا روباسي، ورته وایي سجده ورته کیدی، ورته وایي نه کوم، ورته یو ځل مې ویلي چې نه کوم نه کوم. نو شیطان دا ضدی دی، هر 1,00,000 کلونه بعد دی به د جهنم نه راویستلی شي او ورته به وایي سجده ورته کیدی، به ورته وایي نه، دته عذاب به نورم زیاتېږي، اخر کې دی به بیا 1,00,000 کلونه بعد وایي چې بیا هم ورته نه کومه. معلومه شوه چې د علم سره دشمنی وه. د آدم علیه السلام مرتبه او مقام د سجدې نه کولو په وجه کم نشو، خو شیطان په ځان ذلیل او رسوا او شرمنده کو، همیشه به دې لعین وي او د جهنم خشاک به وي. بهر حال دې خبره کې زما اشاره دې طرف ته وه چې انسان د فرشتو نه د علمیت په وجه باندې فوقیت حاصلولی شي، برتری حاصلولی شي، لکه مثال آدم علیه السلام نه د فرشتو نه په بره باندې تللی دی. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د طالب العلم درجه او مقام ښکارا کولو د پاره حضور او فرمایل وی کله چې یو طالب العلم د خپل کور نه د علم په تکل کې اوته، د خپل کور نه بار تلاړ مدرسې او علم د حصول په غرض باندې وای دته ځای په ځای قدم په قدم د الله د رحمتونو فرشتې وزر خوري کی چې دا طالب العلم زمونږ په وزر باندې قدمونه کېږدي چې زمونږ د وزر ته د طالب د خپو د خور شرافت ملو شي را ورسي. نو طالب العلم چې د کور نه یا د جماعت نه اوزي او مدرسې په لوري روان شي، نو تاسو تخکاری چې دی په ځمکه باندې او په لارو کوڅو قدمونه ږدي، خو نه فرشتو د دې قدمونو نه لاندې وزرې خوري کړي دي. دا طالب د فرشتو د وزرو د پاسه روان وي او دا فرشتې د ځان لپاره سعادت ګڼي وي، د قدمونه بختور او مبارک دي چې زمونږ دا وزرې بختور او مبارک شي. نو معلومه شو چې د طالب نه د فرشتو وزر ښکته او د طالب قدم په د پاسه دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه غالبا که خطا کېږم نه اغوی لیکلی دی،
و یو طالب هغه ګستاخو او په دې حدیث باندې هغه اعتماد نکو وی هغه د جماعت نه وته د علم د پاره نه وی چې نن په دې بوټانو کې میخونه لګوما او د فرشتو پر وزرو چې قدم کېدم چې د فرشتو دا وزر ز سوره کوم خوږي کم نه چې د څنګه قدم اغشت دی پړومبي قدم سره د خپې مفلوج شوې دی شل شو په هغه ځای ناست بیا د خپلو خپو قدم هم نه دی پورته کړی ټول عمر دی شل په خپو باندې معذوره پروت او ټول عمر یې په کټ کې تیر کړ نو معلومه شوه چې د فرشتو دغه د عالمانو طالبانو هغه سعادت خوښ دی ځکه ورته خپلې وزر ښکته کړي چې طالب زما په وزرو قدم کېږي د قدم د خاورو چې کوم سعادت او شرافت او برکت دی چې هغه زموږ وزرو ته حاصل شي خلاصه دا شوه چې انسان د خپل علم په برکت باندې رب العالمین د فرشتو نه په بره رسوي خو که انسان یا بل یو مخلوق د علم قدر اونکی نو هغه ډیر د خپل درجې نخکته پریوزی لکه ابلیس پورته اسمانونو کې د فرشتو همراه عبادتونه کې خپل مجالس دي داغه باوجود د علم او د عالم قدر په زړه کې نو او ګوره د سنس شو کم زینا کم زیتا او رسیدو همیشه د پاره دا بلعین لعنتی شو په لعنت باندې کا کړو شو نو د علم قدر او احترام چې چا کړی دی نو الله رب العالمین هغه خلق اوچت کړی دي او که د علم بے قدری چا کړی دا هغه خلق الله رب العالمین ښکته کړی ذلیل او رسوا کړی دي په دنیا کې هر یو کار چې انسان کوي داغه کار د پاره به سند خامخاوي په دنیا کې یو کار هم داسې نشته چې په اول واره یو بنده کوي هر کار چې کیږي نو د دینه مخکې بم دغه کار چا کړی وي فرض که زه بیان کوم نو زمانه مخکې هم خلک داسې شته بیان کړي وي راتلونکي خلک بم داسې چې به بیان کوي بنده د روټۍ خوري نو یوازې مونږ خو پړومبي ځل دا روټۍ نه خورو د دینه مخکې قومونه هغوی هم روټۍ خوړله داسې مونږ مونځ کوو نو یوازې مونږ خو مونځ نه زمونږ نه مخکې نو د هر یو عمل کاغه عباداتو سره تعلق ساتي که معاملاتو سره تعلق ساتي که هر څه سره تعلق خو په دنیا کې چې بنده سم کوي نو دا اولنې شخص نه دی چې دی به دا کار کوي بلکې د عمل به شاته یو پس منظر وي دغه عمل د پاره به خامخا یو بیک ګراوند وي د دې به یو سند وي یو شجره به وي یو سلسله به وي په مخ د ځمکه باندې وګورئ کوم چې عالمان صاحبان دي نو دوی د علم په اول وار حاصل کړی دی که نه د دې مخکې سند شته نو وی او آدم علیه السلام د ټولو علمونو سند دی زمونږ علمونه رسیږي آدم علیه السلام ته او د آدم علیه السلام علمونه تر قیامت پورې دا به جاری وي ړومبنی پیغمبر آدم علیه السلام الله رب العالمین داسې محدود علم ورکو خاص احکام او شریعت ورکو وای چې پدې باندې ستاده اولاد عمل شروع کی او دغه وخت کې ټول احکامات د شریعت دا ورکول مناسب نو ځکه چې نوې خلق د دوی لا بلد د دین سره او په دین د عمل کولو سره ندي نا آشنا دي نو داسې لګي مسلې به نازلولې او هغه ته وړاندې کولې وی پدې عمل کوي د دې مثال داسې دی لکه یو ماشوم چې درزي لبوزي چې دې ماشوم له جامې جوړې کا نو هغه درزي د دغه ماشوم ناپ واخلي خو ځان سره په رجستر کې نه لیکي میاش یا کال یا 2 میاشتې پس چې دا ماشوم بیا نورې جامې جوړي درزي نوې ناپ واخلي دا غینه پس بیام دا درزی ځان سره ناپ د ماشوم پوخ نه لیکي رجستر کې سو وخت چې تیر شي څلور شپږ میاشتې پس دا ماشوم بلې جوړی نو درزی ول نوې ناپ اخلي وجه دا چې د دې ماشوم بدن غټیږي دی لوړیږي دی پلنیږي مو لوړیږي نو د ناپ پځې باندې ودرېږي نه نو دا ناپ درزي ځان سره پوخ نه لیکي او بیا یو خاص عمر دی چې هغې ته دا بنده ورسي دی زلمی شي یا پوخ عمر ته ورسي د قد پځې ودرېږي نه خود نور پلنیږي او نه نور لوړیږي د قد پځې باندې ولاړي نو درزي بیا د ناپ واخلي او رجستر کې ځان سره پوخ درج کی بیا دی
نوې ناپ نه ورکوي، درزي نوې ناپ نه اخلي، بلکې دغه بنده خپلې کپړې او خپل نوم ولیږي چې دا د فلاني دي، نو درزي هغه رجسټر سره د ناپ راوالي او په دې جوړو لیکي او په دغه ناپ جامې جوړې کی. آدم علیه السلام ته روزانه نوې مسائل به ورکړې کېدل، لکه چې د ماشوم د جامو ناپ واغشتی شو، ورپسې بل پیغمبر راغی نو هغه مسائل او لږ ورسره زیاتی راغلل، لکه چې ناپ معمولی غټ شو. بیا یو وخت داسې راتلو چې بل پیغمبر بل پسې بل رفته په مزه داسې پیغمبرانو ادوار او دورونه تیرېدل، قومونه تیرېدل، اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو، لکه چې د ماشوم ناپ اغشتو ضرورت پاتې نشو، بلکې یو ناپ واغشتو شو، رجسټر کې ولیکل شو. د درزي د هغې رجسټر ډیر لوی اهمیت وي، د هغه په غونډ روزګار روان دی، ځکه د ټولو خلکو ناپونه په دقه کې ریکارډ کې پراته دي. دغه شان د مسلمان د دې دین چې کوم رجسټر هغې ته قرآن پاک ویلی شي، او زمونږ او ستاسو د ټول دنیا د ټولې زندګۍ دغه یو رجسټر کافي دی، په دغه باندې زمونږ گذران دی. د حضور علیه السلام دنیا ته راتلو سره داسې شوه لکه زمونږ قدونه چې په ځای ودرېدل، ناپ دوباره نشي اغشتلی، بس دا په رجسټر کې درج شو. خلاصه دا شو چې آدم علیه السلام نه وروستو دا دین به زیاتېده او اخر کې چې کله د حضور علیه السلام دنیا ته تشریف آوری وشوه، نو هغه وخت کې پوره دین آدم علیه السلام نه وروستو حضور علیه السلام پورې پوره دین تمام شو، کامل شو، حضور علیه السلام ته ورعطوا شو. د دې نه پس نوې دین نه راځي، نوې احکام نه راځي او نوې شریعت او نوې کتاب نه راځي. حضور علیه السلام آخري پیغمبر شو، د دې نه وروستو بل پیغمبر، بل کتاب او بل شریعت او بل امت نه راځي. دا آخري کتاب، آخري پیغمبر او آخري شریعت ته. اوس د دې نه پس نوې ناپ اغشتل نشتا، بس دا آخري خبره وه. اوس د دې نه پس د دې رجسټر حفاظت کول پکار دی. د درزي په دکان کې د ټولو نه اهم شی د ګنډلو لپاره دغه ماشینان نه دي، بلکې ماشین چې خراب شي لري کی بل بروړي. او د درزي په دکان کې داغه د غونډې دکانداري محور او مرکز هغه د درزي په لاس کې رجسټر دی. نو دغه رجسټر محفوظ ساتلو لپاره د درزي په شاپر کې بن کې کور ته وړي وروړي چې ته اورونه لګي ظاهرانه نشي. دغه شان زمونږ او تاسو د پاره د آدم علیه السلام نه تر نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې څومره دینونه دي، د هغې خلاصو نچوړ هغه په قرآن پاک کې دی. اوس د قرآن حفاظت پکار دی، ځکه دا اصل مرکز دی، دا محور دی. که دا د نزایش او د مخه ختم شو، پناه شو، بیا اسم نشته. نو د قرآن د حفاظت ذمه الله رب العالمین واغشته. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله وی زه به حفاظت کوما. اوس د حفاظت الله رب العالمین پچا گئی، نو دا د امت علما په دوی باندې رب العالمین د قرآن پاک حفاظت کوي. نو د امت عالمان دا د قرآن پاک د حضور علیه السلام د ختم نبوت او داسې د شریعت محافظین دی، دا پهردار او څوکیدار دی. نو عالمان دا څوکیداری کوي. اوس وګوره چې ستاسو د کور څوکیدار وي، د دکان یا د مارکیټ څوکیداری یا ستاسو د حجرې څوکیداری، دغه څوکیدار به ستاسو خوښي، ځکه چې دی ستاسو د مال حفاظت کوي. او تاسو کې بعضې داسې خلک به چې دغه څوکیدار به د سترګو ازغي وي، دغه څوکیدار یې نه خوښ. وجه څه ده؟ دغه سړی غل دی او ته چې کوم څوکیدار مقررې، نو د دغه څوکیدار په وجه دغه غل ستا د کور اجرې د مارکیټ وغیره نه غلا نشي کولی. نو مطلب دا معلومه دا شوه چې څوکیدار نه نفرت څوک کوي؟ کم چې غل وي. نو دغه شان د عالمان دا زمونږ د ښکلي دین، د حضور علیه السلام د ختم نبوت، د ښکلي کتاب او د ښکلي شریعت حافظان دي، حفاظت کوونکي دي، پهردار او څوکیداران دي. نو د دې څوکیدارانو نه به څوک نفرت کوي؟ کم چې د دین دشمنان دي، د شیطان ملګري دي، هغوی به ترې نفرت کوي. عالم
دا څوکیدار دی د خپل دین څوکۍ کوي حفاظت یې کوي نو د سره به څه خلک محبت هم کوي او څه خلک به نفرت هم کوي. کم خلک چې محبت کوي دا الله والا دي، کم خلک چې نفرت کوي نو دغه اصل د دین دشمنان او د دین غله دي. دغه خلک د عالم سره اسې نفرت نه کوي بلکې دا غل دی. شیطان هم د عالم سره نفرت کړی دی. آدم علیه السلام په مخ د ځمکه ړومبنی انسان ړومبنی عالم دی، شیطان نفرت کړی دی د کم ځای نه کم ځای ته لاړ. نو په دې دور کې چې د علماو نه څوک نفرت کوي د شیطان په قدم باندې روان دی. او فرشتو د آدم علیه السلام ادب او احترام وکړو، فرشتو لم الله رب العالمین مقام اوچت ورکو. نه دغه شان چې کم خلق د آدم علیه السلام نه رستو تر د قیامت پورې څومره الله والا خلق راځي چې کم عالمان دي د علم قدر چې کم خلق کوي د هغې خلکو به الله رب العالمین قدر کوي، عزت به زیاتی. د عالمانو سره نفرت دا زمونږ خپل د ایمان نقصان دی. نو د عالمانو د نفرت نه ځان ساتل پکار دی. نننې دا عنوان ما ځکه په شوال په میاشت کې تاسو ته وړاندې کو چې د شوال په میاشت کې ځای په ځای الحمدلله علمی میدانونه ډیر زیات شوي دي، محاذ د علم ډیر زیات دی. نو د شوال په میاشت کې یعنی د ورکوټي اختر په میاشت کې ځای په ځای مدارسو افتتاح کیږي، مدرسې کولاویږي او مونږ غواړو چې هر څوک په خپل کور کې یو نه یو ماشوم یا یو نه یو بنده وقف کی که الک وی که جنې چې هغه وقف کی چې دا به مال د علم په میدان کې لګیاوي او دنیا او آخرت برا لګټي. نو والدین د خاص طور خیال وکي خپل بچی که الکان وی که جنکه هغه د علم د پاره وقف کی که 15 شپږ بچی دي هغه کې که یو الک د علم د پاره وقف کنو تا ته څه نقصان ایسم نه. دغه کم چې د دنیا کار روزګار کوي دنیا به وګټي یا نه کوي ګټل اخر به پاتې شي. خو که دا یو بچی د علم ته وقف کو نو د دنیا مو ګټل اخرتم، خو که دنیا اونم ګټل اخرت یقیني د خامخا به در لګټي. د دې په وجه د دنیا نه زیاته توجه علم باندې ورکا چې ستا په بچو کې یو نه یو عالم یو نه یو د قرآن حافظ جوړ شي. دا به د الله په نظر کې د دین او د قرآن او د شریعت څوکیداری او د څوکیدار سره د کور مالک ډیر مینه کوي. نه د دې ټولو علمونو مالک الله دی، الله به ورسره مینه وکړي. نو په کور کې یو نه یو بچی هغه علم ته وقف کې دا به ستاسو د پاره ګټه وي. بیا ما دا ووی چې ستاسو چې کم عملونه کوي نو د دې د پاره بیک ګراوند دی، د دې پس منظر یعنی یو شجره ده ته چې سم کې نو دا به مخکې هم چا کړي وي هغې نه مخکې به هم چا کړي. داسې یو سلسله په شا روانه ته وګوره. هر انسان که د عالم سره محبت کوي نو دا د عالم محبت دا به د سره د دې ثبوت وي چې څه خلک تیر شوي دي چې هغوی د عالمانو سره محبت کو. نو بیا داسې په برزا سلسله نو آخر کې الله باندې سلسله ودرېږي چې الله د عالمانو سره محبت کوي. حضور علیه السلام د عالمانو سره محبت کوي نو سلسله لاړه الله ته ورسېدله. او بیا داسې عالم نه چې څوک نفرت کوي نو د ده به سلسله شاته روانه وي نو داسې به زی نو په شیطان به دغه سلسله ودرېږي چې شیطان د عالم نه نفرت کړی دی نو دا بندم د عالم نه نفرت کوي. نو دا ټول به بیا خپل انجام ته رسي که عالم سره محبت کوي او که عالم نه نفرت کوي دا ټول به خپل انجام ته رسیږي. زه به تاسو ته یو حدیث شریف ذکر کم. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه خپل تفسیر کبیر کې اولنی جلد کې ذکر کړی دی. وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اهان العالم فقد اهان العلم. چا چې د یو عالم نه نفرت وکړو د عالم توهین او بے ادبی وکړله په تحقیق سره دی بنده د علم توهین وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبی. چا چې د علم توهین وکړو نو د په حقیقت کې د وخت د پیغمبر توهین وکړو. ومن اهان النبی فقد اهان جبریل. او چا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام توهین وکړو هغه په حقیقت کې د جبرائیل علیه السلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبریل. او چا
چې د جبرائیل علیه السلام سپکاوی وکړ فقد اهان الله د په تحقیق کې د الله پاک سپکاوی وکړ ومن اهان الله او چا چې د الله سپکاوی وکړ اهانه الله یوم القیامه دغه چې د الله سپکاوی کړي د قیامت پر ورځ الله به دا بنده سپک کی ذلیل او رسوا به کی. نو د علم دوستی په کار د علم سره دشمنی مکوي چې علم سره دشمنی د اوکړل نو کور کې نسل کې به چته عالم پیدا نشي او که علم سره محبت او دوستی د اوکړل ستا په نسل کې خامخا به عالمان او علمیت پیدا کیږي. یو دوه خبرې دي داغي ټول کلام نچوړ هغه دوه خبرو باندې مشتمل دی. که تاسو وایئ چې زمونږ په کورونو کې زمونږ په اولاد کې زمونږ په خاندانونو کې د عالمان پیدا شي نو د دوه خبرو خیال ساتل پکار دی. نمبر 1 دا چې څومره عالمان دي ته هغوی سره پورا مالی تعاون کوا د هغه عالمانو ضرورت بنوي بیا مو سره تعاون کوا ډیر ارسه ور کوا دغه عالمانو سره ته چې دغه مالی تعاون کې ستا په کور ستا په اولاد ستا په خاندانو راتلون کې نسلونو کې عالمان به پیدا کیږي. نمبر 2 چې ډیره اهم خبره ده چې ته وې چې زما کور زما اولاد زما نسل او خاندان کې عالمان پیدا شي نو د عالم عزت کوو د بی عزت نه ځان ساته. د دې دوه خبرو خیالو ساته عالم سره مالی تعاون ډیر کوه اسه به ساغته به ضرورت هم ني که ضرورت خو خامخا تعاون وکې کني به تعاون کې ستان نسل کې عالمان پیدا کیږي. نمبر 2 چې کوم عالمان دي داغي د بیزتین بزان ساتي پزړه کې وسره مینه کو ډیر ادب او احترام کوا ستا په نسل کې خامخا به عالمان پیدا کیږي او د چا په نسل کې چې عالمان پیدا شي داغوی دا ټول اصول چې سونه خاندانونه په بر تیر شي هغه ټول به الله مفتو کې بخي. نو تاسو په نسلونو کې عالمان پکار دي الله دې زمونږ او تاسو په نسلونو کې عالمان پیدا کی د دین څوکیداران دې الله رب العالمین پیدا کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.